ونڈے ورلڈ کپ 2027 د پاره آی سی سی داسې پلان جوړ کړی دی چې د پاکستان پکې 2 میچز خو خامخا به راځي د پاکستان اور انډیا اور کېدای شي 3 میچز یا 4 میچز هم راشي که چېرې پاکستان سیمی فاینل اور فاینل ته کوالیفای شو پاکستان اور انډیا نو کېدای شي چې 3 یا 4 میچز هم د پاکستان په ونډے ورلډ کپ 2027 کې راشي. ونډے ورلډ کپ 2027 مطلب اوږد به وي. 2-3 سټیجز دی پکې کم سټیجز دی پاغي ډیټیل سره خبره کو د پاکستان انډیا میچز کم سټیجز کې راتلی شي پاغي ډیټیل سره خبره کو او آی سی سی ولې د پاکستان اور انډیا زیات میچز غواړي او یاد لرئ چې دا ورلډ کپ چې کم دی په ویسټ انډیز کې دی او په انګلند کې دی کم ملک کې دی مطلب د پاکستان نه بار کنډیشن دی د ایشیا نه بار کنډیشن دی او ایشیا نه بار کنډیشن باندې د انډیا ټیم پساویږي یعنی پاکستان د میچ ګټلو چانس په ونډے ورلډ کپ کې شته دی. ونډے ورلډ کپ 2027 د پاره آی سی سی داسې رول جوړ کړی دی چې هغه کې مطلب د 12 ټیمانو یو ګروپ جوړ کړی دی بیا ورپسې سوپر 7 مطلب یو بل ګروپ دی بیا ورپسې سیمی فاینل دی او بیا فاینل دی د 12 ټیمانو چې کم ګروپونه جوړ شوي دي A او B شپږ ټیمان په یو ګروپ کې شپږ ټیمان په بل ګروپ کې نو کې هم د پاکستان او انډیا میچ راځي ګروپ سټیج کې بیا ورپسې سوپر 7 دی د دواړو ګروپونو نه به درې لوبډلې کوالیفای کیږي سوپر 7 ته نو سوپر 7 کې به مهاره لوبډلې سره بل لوبډله میچ کوي یعنی پاکستان کچري سوپر 7 ته کوالیفای شو نو سوپر 7 کې شپږ نور کمی لوبډلې دی هغه سره به د پاکستان ټیم میچونه کوي نو کې انډیا هم کوالیفای شو نو کې هم د پاکستان او انډیا میچ راځي یعنی په ګروپ سټیج کې هم د پاکستان او انډیا میچ دی بیا په سوپر 7 کې هم د پاکستان او انډیا میچ دی او بیا کچري پاکستان او انډیا سیمی فاینل ته کوالیفای شو نو هغه کې هم پاکستان او انډیا سیمی فاینل میچ هم راتلی شي او بیا کچري سیمی فاینل میچ را نه غو دوه لوبډلې فاینل ته کوالیفای شوي نو بیا فاینل هم د دوه لوبډلو راتلی شي خو یا به سیمی فاینل راځي یا به فاینل راځي که سیمی فاینل راغو نو فاینل نشي راتلی او فاینل کې راغو نو سیمی فاینل نشي راتلی لکه سیمی فاینل کې چېرې د پاکستان او انډیا راغو خو یو ټیم به فاینل له کوالیفای کیږي بل به بهر کیږي دواړه خو نشي کوالیفای کېدی کنه نو یا به سیمی فاینل راځي یا به فاینل راځي خو که چېرې دواړو لوبډلو ښه پرفارمنس وکړو او ښه لوبې وکړه خو ونډے فارمیټ کې انګلند او اسټریلیا چې کوم دی هغه طوفاني بیټینګ شروع کړی دی ای ونډے هم د T20 غونډې کوي 300 رنزونه چې کوم دی د پاکستان کرکټ ټیم مایند سیټ اوس هم 300 کې ګرځي او دا انګلند د اسټریلیا د نیوزیلند مایند سیټ چې کوم دی ای 300 نه کراس شوي دی 400 مایند سیټ جوړ کړی دی چې ونډے کې کم از کم 300 پلس رنزونه جوړول پکار دي او د پاکستان د کھلاډیانو مایند سیټ دا دی چې ونډے کې 250 پلس رنزونه جوړول پکار دي یعنی ونډے کرکټ هم اوس تیز شوی دی لکه هغه رنګ ډیفنسیو مایند سیټ والا نه دی خو خیر ونډے ورلډ کپ د لپاره آی سی سی داسې رول جوړ کړي دي چې زیات میچونه پکې د پاکستان او انډیا کې او زیات ریونیو ته جنریټ کی مین وجه هم دا ده چې د پاکستان او انډیا باندې آی سی سی زیاته پیسې ګټي نو په دې وجه باندې پاکستان او انډیا زیات میچونه کول غواړي آی سی سی غواړي چې د پاکستان او انډیا زیات میچونه وشي جی نو دې حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.